بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، دا وخت مونږ په وینا کې ولاړ یو چې دلته یو ډېر لوی د خیر کار چې پای کې د علاقې مشرانو ډېر لوی کردار ادا کو او یقینا چې دوه فریقه چې هغه د یو بل په هغې په منځ کې مړي هم شوي دي. خو دا روغه چې وشوه نو په دې کې مولوي صاحب د دې نه مخکې خبره وکړه چې روغه چې د هغه یو ډېر لوی کار دی او که د روغې د پیدې نه څوک خبر شو نو خلک به نور عبادت پرېږدي خو روغې به کوي. یقینا دا ډېر لوی کار دی او د دې دپاره پکار دی چې مونږ ټول راوځو او دا خپله علاقه روغه کړو. دلته به امن راشي، دلته به سکون راشي، مونږ به د تاڼې تحصیل نه خلاص شو. کم کار چې وشو ډېر لوی کار دی. دلته هغه خلک ولاړ دی چا چې په دې کې کردار ادا کړی دی او دومره عظیم خلک دی چې هغه وایي زموږ نومونه به هم نه اخلئ. نو د دې نه نور ښه کار چې دی هغه یقینا چې نه وي. هغه خلک چا چې په دې دغه کې کردار ادا کړی دی، زموږ سره دلته هغه مشران ولاړ دي او د دې علاقې مشران دي. هر وخت د دوی دغه یو کار چې هغه غواړي چې یاره په علاقه کې امن وي، روغه وي، د خلکو په منځ کې روغې کوي. او نو د دغه خلکو نه تپوسونه کوو چې یاره دا کار څومره لوی دی او دوی چې کم کار وکړو په دې باندې ورته څومره سکون میلاو شو. لاله زه خو چې تقریبا مونږ چې ګورو همیشه د دې ستاسو د مشرانو دا کار دی چې یاره د خلکو په منځ کې روغې کوئ. دا نننۍ روغې ته په څه نظر ګورئ چې یاره دا دومره لوی کار وشو، دوه خاندانونه د هغه کار نه قلار شو کم چې الله منې کړي دي. مولوي صاحب چې کومې خبرې وکړې نو په هغې نه بعد چې مونږ خبرې کوو هغه به هسې ابسي. خو زه به دومره ووایم چې په روغه کې ډېر زیات ثواب دی، ډېر زیات. دا نننی چې کوم محفل جوړ شوی دی دا یو بابرکته محفل دی او الله پاک په فرشتو باندې فخر کوي، په اسمانونو کې چراغونه کوي چې کله دوه مسلمانان جوړیږي. دا د الله په علم کې وا دا او یوه مخکې ومي چې لازمي خبره ده چې په دې دنیا کې څوک پاتې کېږي نو خامخا به جنګ جګړې به کوي. خو بیا الله پاک امر کوي چې دریم مسلمان له پکار چې په دې کې د اصلاح کوشش وکړي. نو زه د هغه مشرانو شکریا ادا کوم چې چا په دې ډېر ښکلي محفل کې دا چې کوم محفل جوړ شوی دی په دې کې په روغه جوړه کې کوشش کړی دی. نو یقینا چې موږ اکثر دا خبره کوو چې یاره په دې موږ خپل ټایم ضایع کوو. ټایم نه ضایع کوو، زموږ د ژوند مقصد چې کوم دی هغه هم دغه دی. د دې سره هغه ژوند چې کوم دی دغه ټایم زموږ قیمتي دی. باقي خو هر سړی ځان د خپل ځان لپاره منډې وایي. نن یو داسې کار وشو، علما موجود دي او لال دا پکې ډېر په تفصیل سره ووایي. خو زه به دا ووایم چې نن زه د وینې دې ماشومانو ته مبارکباد ورکوم، نن زه د وینې دې سپین روبو ته مبارکباد ورکوم، نن زه د وینې دې علما کرام ته مبارکباد ورکوم، نن زه هغه خلکو ته مبارکباد ورکوم چا چې په دې کې منډه تړله کړې ده. او زه د الله شکر ادا کوم چې الله تا د دې هغه خدمات او تا د دې هغه دغه ومنله. نو په لنډو درته دا ویم چې د هغې الله منله پکار دی چې د اویاو میندو نه زیات محبت زموږ سره کوي نو موږ ولې بې لارې کېږو. نمبر 2 به زه تاسو ته دا په لنډو باندې ویم چې قرآن شریف زده کوئ د ترجمې سره او په هغې عمل وکړئ نو انشاءالله دا څیزونه به نه راځي. د دې نه علاوه زه دواړو فریقین ته د زړه د کومې نه سلام کوم. د دې محفل ټول څونه شرکا چې د هغو د مخونو نه پته لګي چې مطلب دا یو ډېر عظیم او ډېر د خوشحالۍ کار وشو. نو د ټولو نه مخکې زه دواړو فریقینو ته چې دا دومره یو عظیم کار یې وکړو، دون یو د زړور کار یې وکړو او بښنه یې وکړه یو بل ته، نو زه دو ټولو له د دې ټول محفل له طرفه مبارکي ورکوم او په دې باندې ثابت قدم د اوسېدو سوال کوم د الله نه چې دوی الله په دې باندې ثابت قدم اوسي. او په دې کې چې کومو کسانو منډې ترړې وهلې دي ولې چې دا ډېر یو ګران کار دی. معمولي د پولې پټي روغه کول دا هم یو ډېر ګران کار دی. نو لکه چې ډېر مخکې تلي او ډېر ورانه تلي او په هغې کې روغه شوې ده نو په دې کې به ډېرې زیاتې منډې والې شوې دي او ډېرو خلکو پکې منډې کړې دي. علما حضرات د دې علاقې نیم خاندلي، نورو ملګرو پکې ډېر زیات دغه کړی دی. نو زه هغو له هم د زړه تله مبارکي ورکوم او د هغو نه دا تمه لرو هم چې په دې علاقه کې داسې مسلې راځي دغه نورې مسلې به هم حل کوي. او زه ډېرې خبرې وشوې، استاد صاحب هم خبرې وکړې، لال دا نعیم خان، او زه نورې خبرې اوږدوم نه خو یو پیره بیا زه دې فریقینو له مبارکي ورکوم چې تاسو یو عظیم کار وکړو. الله دې ستاسو دا خیر کار شوی دی، تاسو دې الله درجات بلند کړي، الله دې ستاسو په هره معامله کې دغه شانتي مدد وکړي. مننه. نعت خان نور کم کار چې تاسو وکړو ستاسو په منځ کې چې کومه تاسو دغه همت وکړو چې تاسو روغه وکړئ دا تاسو ډېر لوی عظیم کار کړی دی. څه نه نن چې دا روغه وشوه په دې باندې څومره خوشحاله یې؟ الحمدلله شکر لاک
چې زمونږ په منځ کې تقریبا 20 کال تېر شو څه دپاسه خفخان و هر څه چې شوي د هغه یو الله به پیالې وي مونږ ته پته دواړه پرېښ ته نه لګي خو کار وشوی و مونږ پرې ډېر خفه پریشان وو ستړي ستومانه وو ذلیله وو اوس زما دا روز زما خواته ولاړ دی سعدالله خان دی د غالګي اوسېدونکی دی زه په وینا کې اوسېږم خو الله پاک مونږ له دا موقع راوستې وه دغه د خفخان اوسه پورې موقع وه جو تېره شوه الحمدلله نن ما د سره د خدای په قرآن لاس ښودی چې نن نه خو به دی زما ورور د ده بچي به زما بچي او زما بچي به د ده بچي خپله غم خادي خپله ورورولي بالکل به صحیح پالو څنګه چې مخکې وه او ذاکر خان ستاسو د دې ټول محفل د دې لال دادرې د دې نعیم خانو دا زمونږ د واجد علي خان او د دې زمونږ د وینې موسی جان او دا کاکا دکاندار زموږ حضرت ګلي نوم دی خو موږ ته مشهور په کاکا دکاندار دی دوی ټولو په دې روغه کې چې څونه قرباني کړې ده او خدای پاک ته د دوی له هغه اجر ورکړي چې کوم د الله تعالی لکه خوښي او زه پرې ډېر خوشحاله یم او ډېره زیاته راته دغه ده نن ډېر خوشحاله یم الحمدلله ماما همدغه سوال ستانه دی چې نن ستاسو روغه وشوه څومره پرې خوشحاله زه خو پکې دومره خوشحاله یم چې لکه سم جنت له چې لاړ شم دا کم دغه چې شوي دي نو په دې ټولو کې چې دی زه هېڅ یوازې وم او زما چې دی څه دغه نه کېده که نه بس ما بخلي دي او ما دي چې دی وبخي او ما یو د الله په رضا باندې بخلي دي ما هېڅ قسمه څه نه مې د پیسې لالچ کړی دی نه مې د هېڅ لالچ نه دی کړی خو بس دغه ما د الله د رضا دپاره بخلي دي او ما دې وبخي او الله چې څه کوي بس د الله په دغه مې دغه کړی دی بیا زیات کر شکریا د دې سعدالله خان ماما کومه چې دا سپینګیری دی په موږ کې ټولو کې دی مشر دی او الله رب العزت نن راوستو او زموږ خبره جوړه شوه 21 کاله زما د تره خبره وکړه زموږ د خفګان وشو خو په دې 21 کاله کې ما داسې شپه نه راغلی چې ما د دې سوچ به پکې نه کړی چې دا روغه به څنګه کېږي او د خبرې موږ څنګه خلاص کړو موږ لکه ډېره جزانان یو غریبانان یو مسلمانان یو الحمدلله او بیا زه د دې نعیم خان او د موسی جان او د حضرت ګل کاکا او د ده سره د واجد علي خان د دې ټولو غټه غټه شکریا ادا کوم چې دوی پکې ډېره غټه قرباني کړې ده او ډېر کوششونه کړي دي او زموږ دا خبره دغه دی ته راورسوله تاسو د دې مشرانو خبرې واورېدئ یقینا چې په روغه کې چې کومه ګټه ده هغه په اورانه کې نشته او کم کار چې نن وشو دا ډېر لوی کار وشو او څنګه چې د مشرانو وې په کار ده چې موږ ټول دا عهد وکړو چې موږ به انشاءالله آینده د رونو غونته اوسو او خاص کر دې دواړو فریقو چې کم عهد وکړو په کار ده چې په دې باندې ودرېږي او آینده د دغه لعنت نه ځان وساتي کم چې دوی په 20 کاله کې تېر کو ډېر د بد ژوند یې تېر کو الله دې نور دوی له صبر ورکړي او الله دې دوی له همت ورکړي چې دوی نور داسې حرکت ونه کړي د یو بل پروګرام پورې اجازت راکوي د الله په امان